بسم الله الرحمن الرحيم. والنكرة إذا وصفت جاز أن تقع مبتدأ نحو قوله تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك وكذا إذا تخصصت بوجه آخر. قدیم عبارت کې مصنف دیوی شوبې ازاله کوي یا دیو اعتراض جواب کوي. شوبه د شوته عبارت نه واقع راغله. شوبه سوا چپتووی چې واصل مبتدا یکون معرفتا چې مبتدا کې اصل دادی چې دا معرفه وي. ٹھیک ده کنه؟ نو ځان ته دا شوبه راغله چې کې دی شي نکره د سره مبتدا وکي کېدل نشي. نکره د سره مبتدا وکي کېدل نشي. چې کله کوم یو اسم مبتدا وکي کېږي نو به صرف معرفه وي. دا یو شوبه ذهن ته راغله. نو مصنف دغه شوبه لري کړه په دې سره چې ګوره دا خبره نه ده کله کله به نکره هم سوي مبتدا وکي کېدل شي. خو کله چې په دې کې تخصیص راشي زبر راشي ټیک شو لکنه و تخصیص هغه په صفت سره سي پس سره صفت سره چې کله دی وینه کې صفت بیان شي ټیک شو لکنه نو کې تخصیص راشي زبر راشي تخصیص راشي لکه مصنف مثال درکړی دا والعبد مؤمن خير من مشرك. نو دې ځکه عبد اول هر غلام ته شامل و کغه مسلمان و کغه کافر و په یوه خبره باندې مسلمان او کافر دوه ته شامل و. خو چې کله د عبد صفت په مؤمن سره راغله چې مؤمن غلام نو کافر او مشرک ته وتل خو شو خبره باندې نو تخصیص راغله کنه او تخصیص ته ویل شي افراد کم شي څه شي افراد کم شي. اول افراد زوتو ځکه چې مؤمن او کافر دوه ته شامل و. ٹھیک ده کنه؟ او چې کله مؤمن وروړه نو کافر ته وته کنه نو صرف مؤمنان د مؤمنانو د کافرانو دوه په نسبت کم دي کنه. کوی کنه کوی صرف مؤمنان دا کم دي کنه په نسبت د دې چې مؤمنانو او کافرانو دوه شي. پوښه خوش بگنا نو ترکیب دې شي ولا عبد مؤمن موصوف صفت دا مبتدا شي خير من مشرك دا بتا خیر اسم تبذیل لکنه او من مشرک به اسم متعلق شي نو دا به خبر شي دی عبد مؤمن دی پورا پوښه عبد المؤمن مبتدا او خیر مشرک مت شي مبتدا خو منکر جمله اسمیه خبر یا نو دې کې تخصیص څه دی وجنه راغله چې نکره صفت راغله نو صفت ملفوظه دی وجنه په دې کې تخصیص راغله څه دی وجنه صفت ملفوظه ښا پوښي وکذا تخصصت بوجه اخر. مصنف د دې عبارت سره تاسو ته د دغه خبره نور وضاحت کوي چې لکه نکره هم کله کله مبتدا جوړېدل شي چې کله په دې کې تخصیص راشي دی وجوه تخصیص نه په وجه سره دی وجوه تخصیص نه په وجه سره. ٹھیک ده کنه؟ ایوا وجه هدا مو بیان کړ وختي مصنف بیان کړي چې کله دا صفت راشي نه کېږي نو دې کې سره راشي تخصیص راشي. وسه پنځه مثالونه تنور بیانوي خدا پنځه مثالونه په اصل کې پنځه وجوه تخصیص دي. څه شي دي؟ پنځه وجوه د تخصیص دي پنځه وجه د تخصیص دي چې د دې د وجنه په نکره کې څه پیدا ويږي تخصیص پکې پیدا ويږي خاصواله پکې پیدا ويږي. پوښي اشتراک د افراد پکې کم شي پوه نه شوي پوښي نو سم دوه وجه سره یو خبرن شو صفات ولا کنه دوه وجه سره چې کلا نکره د حمزه استفهام او د ام متصلی په منځ کې روشي نو په دې کې د متکلم د علم د وجنه تخصیص پیدا وشي. نکره چې حمزه استفهام او د ام متصلی په منځ کې روشي نو دې کې د متکلم د علم د وجنه تخصیص روشي. ایسه د وجنه د متکلم د علم د وجنه په دې کې تخصیص روشي. لکه د مثال کې وګورئ رجل فی الدار ام امراه نو دې ځکه
ارجل د حمزه نه بعد راغلی کنه او د امن مخکې راغلی دا نکره ده نو دا مبتدا ده څه ده مبتدا به کیږي ټیک شو کنه اوس متکلم د طرف نه پدې کې تخصیص څنګه راغله متکلم ته دا پته شته چې په کور کې سړی یو خځې کې یو کس موجود ده یو سړی موجود ده یو خځه موجود ده خو تعین نشي کولای سړی ده که خځه ده اي مخاطب نه پښتنه کې چې لکه په کور کې سړی ده او کڅوګ ده خځه ده نو متکلم طرف نه کې تخصیص راغله کړه وي ته پته خوشته چې یا سړی ده او یا خځه ده بل څه نه دي ٹھیک ده کنه دومره پته خو دې شته خدا پته وته نشته چې سړی ده او کا خځه ده نو ته نه څه کوي یغین تخصیص ده نه کوي پوه په خبره باندې کپو نه شوې رجل فی الدار اما امراه نو دې کې د حمزه استفهام ده رجلنا معطوف علی ده ام عاطفه و امراتنا معطوف علی ملک مبتدا بشي او فی الدار بشي خبر بشي جار مجرور متعلق ثابتون پرې ثابتون اسم فاعل اپنے فاعل متعلق سے ملک کذا بشي شبه جمله خبر بشي مبتدا کو جمله اسمیه خبریه وما احد خیر منک مصنف توسو تا دریم مثال بیان کړ د تخصیص چې پغه کې باندې کړه مبتدا وکي شوی و دې مثال نه مصنف اشاره وکړه د طرف ته چې هغه اسم چې کې تخصیص رغلوي د دې وجنا چې نکره تحت النفي وکي شوی ٹھیک ده کنه نکره تحت النفي یعنی نکره بعد د نفي نه وکي شوی و نکره بعد دینه پینه چې کلا واقع شي په دې کې تخصیص د صفت عموم د وجه نرسي ایسه وجه نرسي صفت عموم د وجه نرسي ته یو په خبره باندې ها او دې کې تخصیص څه د وجه نرسي صفت عموم د وجه نرسي پوښه زکه چې ضابطه دادا چې نه کړه کله د نه پینه بعد روشي ٹھیک ده کنه نوغه دي عمومي افراد پیدا ورکوي څه پیدا ورکوي عمومي افراد پیدا ورکوي ٹھیک شو کنه چې کله نه کړه تحت نه پیروشي یا د نه پینه بعد روشي ٹھیک ده کنه نو دا څه پیدا ورکوي عمومي افراد پیدا ورکوي او عمومي افراد د کې توحد وي عمومي افراد کې څه وي توحد وي پکې پوښي څه مطلب بشي معنا به څه شي وما احد خير منك چې مخاطبه ته نه علاوه څوک هم بهتر نشتا ته نه علاوه څوک هم بهتر نشتا تخصیص پکې راغلا کنه چې په دې کې علماو یو بل تقریر کړی دا علما دي نه خو په بلې طریقې باندې په دې کې تخصیص وروسته ده چې د احدن معنا سره دوی معنی دي احدن څه معنی دي دوی معنی دي یو تمام او بل بس ٹھیک ده کنه چې کله په دې باندې هر پینې پینې داخل نو دې معنی وي باز او چې کله پینې پینې داخل شنو معنی به وي تمام به وي پوښي نو احدن خیر من کمانه وسوي شي څوک دتا نه بهتر شتا څوک دتا نه بهتر مته چې سنا وته بهتر وي خو باز ته نه بهتر ما شتا دي او چې کله په دې باندې هر پینې پیدا هل شي نو مطلب څه شي ته نه بهتر څوک نشتا ٹھیک ده کنه ته نه بهتر څوک مطلب ته پټولو کې بهتر وي نو تمام په مونږ باندې شو کنه اوس په دې ځکه چې کله هر پینې پیدا هل شول نو دې باندې احتمال ټکر شو بس اوس دا مونږ نه شغستلای بعض مونږ نه شغستلای صرف پنا به ځخلو تمام مونږ به خلو نو پهله پکې احتمال دي دوه شونه و اوس یکی و معنی معین شولا ٹھیک شله کړه اما منابته مراد خصوص نو دغه وجه په دې کې سره ولا تخصیص راغله چې کله ته اشتراک وکړه ولا مخکې دوه معنی احتمال و اوس شو په کنه ها سی پوښه بالکل هدي ترکیب څنګه یما احد خیر منک
ما احد مبتدا وخير منك دا خبر دیتا خیر اسم تبذیل لکنه منك مجال مجرور خیر پر متعلق شي نو دا بچی شي خبر شي څه دی پورا احد دی پورا بل وشر احر ذناب مصنف ته بل مثال ذکر کړو دې نه اشاره وکړې طرف ته چې کله به د صفت مقدره دی وجنا ایسه دی وجنا تخصیص لغلی پنه کړي کې ایسه دی وجنا مقدره دی وجنا سرانګي دې ذکر شر احر ذنابنا کوشه څه شه دا شرنا احر ذنابنا نو دې کې دا شر دا نکره ده او مبتدا مکه شوی ده ویل زکه په دې کې تخصیص غلای د صفت مقدره دی وجنا ایسه دی وجنا صفت مقدره دی وجنا اصل کې دا و شر عظیم احر ذنابنا شرنا عظیم احر ذنابن منابشی عظیم شر نے کتے کو بنکوایا عظیم شر نے کتے کو بنکوایا نو دې کې وګوره شر مبتدا وکي شوی دا ویلي ځکه چې د دې صفت مقدر ده چې مقدر ده صفت مقدر ده هغه څه ده عظیم ده خو شو دې کې تخصیص سوجنه وروله صفت مقدره دی وجنا نو شر عظیم به موصوف صفت من کر مبتدا بشي واحر فعل دې کې ضمیر فاعل ده وذناب دا مفعول به ده فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بھی سے دے پرا مبتدا ان کی جملہ اسمیہ خبریہ شر موصوف عظیم صفت موصوف صفت مل کر مبتدا احر فعل دیکھ ضمیر فاعل ذناب نے مفعول به فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دب خبر شدی مبتدا دے پرا مبتدا خبر کر جملہ اسمیہ خبریہ کوئی شو پکنا بل وفي الدار رجل پنځم مثال مصنف تاسو ته بیان کړی دا فی الدار رجل و دې مثال نه مصنف اشاره کړی دی طرف ته چې کلم تقدیم د خبر روشي سره شي نو به تخصیص سره پنه کېږي کې ویل ځکه چې قاعده ده التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص اغه شی مقدم کول چې حق سوي ورستو ذکر کول وي ا پیدا یې سوي کوي د اختصاص او د حصر ور کوي دا اختصاص پیدا کوي خاص کوي او شی تخصیص پیدا کوي څه پیدا کوي تخصیص پیدا کوي لکه فی الدار رجلون کې دا فی الدار خبر ده کنه خبر مقدم ده نو په کور ده چې خبر رستو وای مبتدا مخ کی وای نو مبتدای ورستو کړه او خبره څنګه مخ کی کړه نو دینه پته لګی چې په دې کې څه اختصاص ده تخصیص ده په کې څه ده نکره ده او مبتدا به جوړېدل شي ویلې ځکه تخصیص پکې راغلی ده یې قاعده دی وجنه څه دی وجنه نو غره دغه پس شي فدار بجار مجرور متعلق ثابتون پرې ثابتون اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سمې کړه به خبر مقدم شي او رجلون به چې پیغام او اخري مثال تاسو ته مصنف سلام علیک بینوي او دې کې تخصیص رغلای د متکلم طرف ته نسبت کول دی وجنه چا طرف ته نسبت کول دی وجنه متکلم ته نسبت کول دی وجنه ٹھیک ده کنه پوښی زکه چې په دې مثال کې نکره مبتدا جوړه شوې ده وعلیک جار مجرور ظرف مستقر څه ده د خبر جوړ دم صحیح جوړ دم خبر جوړ دم او د کې متکلم طرف ته نسبت کول د وجه سره غلې ده تخصیص سره غلې ده او دا تخصیص ویل غلې ده د باندې څه خبره دلیل ده چې دا دی متکلم طرف ته نسبت کول په دې کې څه ده تخصیص ده زګه چې دا اصل کې جمله فعلیه وا سو اصل کې سلمت سلاما علیکا و ٹھیک ده کنه خو سلامن مصدر و سلمت وکلا کلا د مصدر فعل دا حذف کولای شي نو مو د مصدر فعل څه کړل حذف کړ نو څه پوه شول سلامن علیکا پوه شول نو بیا نسب د سلامن مو پر په باندې بدل کړ نو سلامون ته جوړ شول څه ته جوړ شول سلامون ته جوړ شول سلامون
علیک جوړ شول ټیک ده کنه او دا ویلې څه وکړلو چې مو دا جمله معدول کوله د سنه اړه ولمو جمله فعلیه مو جمله اسمیه طرف ته وراوه جمله فعلیه معدول کړه څه ده جمله اسمیه ته سره پورا چې جمله فعلیه دلالت په حدوث باندې کوله ٹھیک ده کنه او جمله اسمیه دلالت په دوام او استمرار باندې کوله نو موږ په دې جمله کې دوام پیدا وشي همیشواله پکې پیدا وشي استمرار پکې پیدا وشي نو دغه د پورا مو جمله فعلیه نه جمله اسمیه طرف ته وکړل پوه شئ په دوام او جمله فعلیه کې حدوث وي بس تا نړۍ زمانہ